أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نن به موږ د سورة بقره 24 نمبر آیات وایو. دا لږ وخت نو صرف 24 به وایو چې یادول بیا اساني. وبشر الذین او زیر ورکی هغه خلکو ته آمنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي وعملوا عملونه کوي الصالحات صالحه ان یقینا لهم رضوی دپاره جنات جنتونه دي تجری چې بهیږي به من تحت د هغې نه لاندې انهارو نهرونه. دې کې بس د آیات کې د ایمان والا او د صالح عمل کولو والا نیک عمل کولو والا فائدې بیانېږي. الله رب العالمین وایي چې هغې کسانو له زیری ورکوي چې چا ایمان راوړی او نیک عمل یې کړی دی که نه دا یې نه دي ویلي چې زیری ورکوي هغه خلکو له چې چا ایمان راوړی دی. دا نه چې بس انسان ایمان راوړي او نور که هغه عمل هر څنګه کوي. الله رب العالمین وایي چې ایمان راوړي او نیک او صالح عمل کوي د هغوی دپاره جنت تیار شوی دی. ګوره چې کله هم د دوزخ ذکر وشي که نه جهنم ذکر وشي نو قرآن پاک کې که نه نو هغې نه بس خامخا د جنت ذکر کېږي او چې کله د جنت ذکر وشي د هغې نه پس بیا د دوزخ د جهنم ذکر کېږي که نه. نو دې کې دا وایي چې جنت د مؤمنانو دپاره نه بلکې چې نیک او صالح عمل یې کړي صرف ایمان والا نه هغه مؤمن چې اعمال صالحه یې د هغې دپاره باغات دي که نه جنات باغات دي تجري یا جنتونه دي چې دا تجري بهیږي به من تحت د هغې نه لاندې انهارو نهرونه. کلما هر کله رزقو چې ورکړي شي دوی له رزق که نه منها ردینا من ثمرتین د میوونه رزقا دپاره د خوراک یا د رزق قالو نو دوی وایي هذا الذي دا خو هغه شان دی کې دی رزقنا چې کوم مخکې راکړی شوی. مطلب مراد دا دی چې دا جنتیان به وایي دوی له مطلب چې کله رزق ورکړي شي که نه د خوراک دپاره او د میوه ورکړي شي نو دوی به وایي چې دا خو مطلب اوس انار شولو انګور شولو که نه دا ولې ورکړي شي نو دوی به وایي چې دا خو هغه شان دی کوم چې موږ په دنیا کې مخکې راکړی شوی و. مطلب شکل به هغه شان دی کېږي خو ذایقه کې به هغه بلکل بدلي که نه ذایقه به بلکل بدلی. من قبلو ردینا مخکې که نه ردینا مخکې مطلب په دنیا کې و اوتو او ورکړی شي به بهی دوی ته متشابهه په شان ردی لکه د هغې په شان مشابهت به لري که نه ولهم او د دوی دپاره فیها په دې کې ازواجون بیبیانې به یي مطهرتون پاکیزه پاکي وهم او دوی فیها په دې کې مطلب د جنت کې خالدون همیشه به اوسیږي. لکه دغلته مراد دا دغه شو چې مطلب دنیا کې کم دغه دوی له میوې ورکړی شوي که نه نو په هغې په شان کې به وي لکه ذایقه په خوند رنګ په هر څه کې به لکه بدلي که نه رنګ په هغه شان دی خو لکه ذایقه او خوند کې به بدلي. او یا مراد دا هم اخیستلی شي چې کم خوراک دوی له په جنت کې ورکړي شي که نه چې په جنت کې دوی له خوراک ورکړي شي نو هغه به مطلب ذایقه به بل شان دي کېږي که نه نو چې بیا د هغې نه پس به بیا هغه لکه هغه شان میوه ورکړي لکه اوس فرض که دغه والا ورکړي مڼه ورکړي که نه سیب هغه والا ورکړي نو د هغې لکه خوند به بل شان دي چې لږ ساعت پس به بیا بله مڼه ورکړي نو د هغې ذایقه به د هغې نه بل شان دي کېږي. نو
نو دی به وي چې دا خو اوس مونږ له راکړی شوي وه خو د هغې ذایقه به د هغې نه بدلې لکه یاد ته دا مراد اخیستی شي که نه او په جنت کې به هم د دې دپاره پاکیزه پاکې بیبیانې به او همیشه به دوی په دې کې اوسېږي په دې جنت کې به خالدونه همیشه اوسېږي که نه ښه اوس په دې آیت کې څلور نعمتونه ذکر شوي دي که نه اولنی نعمت دا دی چې جنت که نه اولنی نعمت جنت نو دا لکه دې کې مطلب درې نعمتونه موږ سره مخکې نشته او څلورم مطلب موږ سره نشته دی که نه نو جناتین جنتونه که نه جنت لکه په دنیا کې خپل کور شي نو هغه جنتي که نه خپل کور ورته ملاو شي په کې انسان اوسېږي جنتي او رزقو رزق که نه رزق چې نو په دنیا کې هم یا الله رب العالمین رزق را کړی دی او په آخرت کې به موږ رزق را کوي بیا دریم کم نعمت چې دی نو هغه پاک بیبیانې که نه بیبیانې به نو الله رب العالمین چې لکه انسان له مال دولت او هر څه ورکړي کور او دا ورسره یې که نه چې ښځه ورسره نه نو هغه لکه کمپلیټ نه که نه نو الله رب العالمین په دنیا کې هم مطلب ښځې ورکړي دي او په آخرت کې هم د هغې دپاره پاکې بیبیانې کېښودي دي که نه او څلورم هغه نعمت دی چې هغه په دنیا کې زموږ سره نشته دی په آخرت کې وي هغه دغه دی چې خالدون همیشه به اوسېږي په دې جنت کې که نه مطلب مرګ چې دی نو په دنیا کې شته او په آخرت کې مرګ نشته دی نو په دې وجه باندې که نه دا خالدون همیشه به مطلب یي په جنت کې به همیشه دا نعمتونه موږ سره یي دا به موږ نشي اخیستلی کېدی او په دنیا کې خو موږ وایو چې الله رب العالمین که زموږ نه دې کې یو نعمت مو اخیستو نو مطلب زموږ ژوند به خراب وي که نه او که درې واړه والي بیا خو ژوند بیخي ختم شو که نه نو آخرت کې به مطلب دغه شانتي کې نه وي همیشه دپاره به دا نعمتونه خلکو سره وي یو پیره به بیا لفظي ترجمه ووایو وبشر الذین وبشر او زیری ورکوي الذین هغې خلکو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملو عملونه کوي الصالحات صالحه نیک انا یقینا لهم ردی دپاره جناتین باغونه دي یا جنتونه دي تجري چې بهیږي به من تحت د هغې نه لاندې انهارو نهرونه کلما هر کله رزقو چې رزق ورکړی شي منها دوی ده من ثمرتین منها ردینا من ثمرتین دپاره من ثمرتین د میوونه رزقا دپاره د رزق دپاره د خوراک کلما هر کله رزقو چې رزق ورکړی شي منها ردینا من ثمرتین د میوونه د میوونه رزقا دپاره د رزق دپاره د خوراک قالو دی وایي د جنتیان وایي که نه هذا الذي دا خو هغه شانتي کې دي رزقنا چې کوم موږ له مخکې راکړی شوی کوم رزق موږ له مخکې راکړی شوی من قبلو د دې نه مخکې و اوتو او ورکړی شي به به دې سره متشابهه مشابهت بلري که نه تشبیه بلري ولهم او د دې دپاره فیها په دې کې ازواجن بیبیانې به وي مطلب په دې جنت کې که نه بیبیانې به وي ازواج بیبیانې بیبي مطهرتن پاکیزه پاکې وهم او دوی فیها په دې کې خالدون همیشه به چې الله رب العالمین په مانو خپل خاص رحمت کرم وکړي الله دې موږ دا ټول نعمتونه راکړي او د سخت او عذاب نه